کوز د تحصیلات ځای دا د سانام ډیم نه لاندې مخامخ دغه ځای ده دغه ته موږ ور روان یو او تاسو ته د دغه ځای نه چې کومې نظارې ښکاري هغه درته ښایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن کتونکو دا وخت زه د تحصیلات ځای کوز د سانام شیراترپ او د کوم سانام ته مخامخ غر دی دغلته موجود دی. ما دا ځنګل تاسو ګورئ ډېر ښایسته. زه یو داسې پوینټ ته راختلی یم دلته کې چې د دې ځای نه چې کوم دی نو هغه تاسو ګورئ سانام ډیم او ورسره بیا چې کوم دی نو اسبن ډیری ده که نه لکه دغه ښکاري په مخه باندې بیا هغه د جاکل بابا سر ته راخل چې ښکاري دغه زرپون ته تللی دی. دا سانام ډیم د دې ځای نه یو ښایسته ویو ده او د دې ځای نه نور کم ځایونه ښکاري لاندې زه بیا تاسو ته ښیم. بختیار خان چې د چا په غنمو باندې ما پروګرام وکړو دا د هغه ځمکه چې کوم ده هغه دلته بره یوه ټینکۍ جوړه کړې ده دغه پرې پیاز ولاړ دي او د دې ځای نه چې کوم دی نو دا اوبه چې کوم دی لاندې پټو ته ختلي دي خو د دې ځای نه دغه مخامخ کلی لکه دا ترناو دی ښه دغه د ترناو کلی چې کوم دی نو ډېر ښایسته ښکاري او دې خوا بیا هم هغه غنم کم چې مونږ په لاندې پروګرام وکړو دغه مخامخ چې کوم دی دا بیا سانام کلی دی او دا چې مونږ لاندې روان شو نو د دې ځای نه دغه ترناو کلی او دغه شینکې د دغه ټولو څیزونو چې کوم دی یو خپل خوند او خپل رنګ دی ډېر زبردست پوینټ دی او اکثر چې کوم دی مونږ کوم چېرته لاړ شو داسې ځایونه وښیو نو بیا خلک راځي چې هلکه مونږ یې نو هغه کوربه ورته چې کوم دی نو قارېږي وایي دا صدقه خو نه دی نو مونږ بختیار خان ته دا د ما سره اوس دی دا ریکویسټ ورته کوو چې خیر دی که څوک قرانې نه کوي نو د دغه لاندې ځای پورې راتلی شي د دې خوړ نه هلته په خوړ کې ولې ولاړې دي ولې مشکل دی چې زمونږ د نننی نسل چې کوم دی هغه دوی پېژني هغه ورته بیا زه لاندې وښیم خوړ دی اوبه دي ولې دي د ولو سوری دی او ورسره چې کوم دی بیا چیناران دي چینار له به هم ورشو. د دې ځای نه یو ځل بیا د سانام ډیم د دغې سایډ نظاره دا هغه ښایسته ځنګل کم چې په دې ځای کې چې کوم دی موجود دی دغه پکې سړک راغلی دی او دغه ځنګل د ډېر لرې پورې تللی دی لکه دا نختر خو زیړ دی اور خو نه دی هغه زما په خیال بر ریجي. د چنار ذکر وشو نو دا وګوره چنار د چنار ګوره او ښایسته ونه او چې چېرته چنار وي نو هلته به ګور او جوور سوری او دمزی به څوک یا پیژني یا نه خو لکه دا د دې چنار لاندې چې کوم دی نو دمزی دی دا زموږ سره ورودادا چې کوم دی نو راغلی او مونږ به راختو نو دا سیب چې کوم دی نو نه شو ختې نو په دې دمزی کې چې کوم دی نو ناست دی د چنار د دې یخ سوري د لاندې د چنار پاڼې د چنار دا ګور ګور سوری جنور ته چې کوم دی نو نشي راختې دا هم تاسو وکتو. هو د انار ښایسته بوټی چې ګل دی دا دلته کې موجود دی او د دې ځای نه یو ځل بیا زه تاسو ته چې کوم دی نو دغه نظارې ښیم دا شلتالان باغونه چې کوم د کړي دي او بیا د دې ځای نه دغه دا ستاسو کور دی دا د دې کور دی او هغه دغه د لاندې به زه بیا تاسو ته خوړ او نور سوري وښیم ما سره اوسئ. غوز چې هغه د اسبن والا د چې څومره غرونه دي د کوز دي د کوستان دي که هغه د هر ځای دي دا یو ډېر اهم توکی دی. دا د غوز ونه ډېره غټه دلته کې موجود ده د بختیار خان د حجرې خواته ښه ټیک شو. دلته دا شوتل هم موجود دي کم چې د یو ځل کرلی دي او 15 کاله چې کوم دی د دې بیا کرو ته ضرورت نشته بس ری به ټول عمر ری به چې اوبه کوي نو شنه دا د اسبن هغه خوړ کم چې د سانام په مقام باندې ډېر نه لاندې دی دا یخ سوری وله د ولې ونه چې کومه ده نو دا اوس لګیا ده کمیږي ختمیږي خو دا چې چېرته هم اوبه نو د ولې ونه به هغه طرف ته هم دا ولې دي دا بیخي یو زبردست پکنیک پوینټ ورته مونږ ویلی شو ډېر ښایسته خوړ چې کوم دی نو هم په دې ځای کې بهیږي او دا په ښکته باندې دغه شانتې تلی دی دغه پکې یو کټ غونته کې پول هم بیا جوړ دی او دا یو بل خوندور منظر دی. دغه نننی شارټ چکرو مال اجازه راکړئ د الله په امان.